بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، دا وخت منګه د پښتونخوا وطن د باجوړ په یو ډېر تاریخي سیمه لره بانډه کې د ګودر په غاړه باندې ناست دي او د ګودر باس د ګودر دا نوم چې کوم دی دا تاسو عموما به د مشرانو نه هم اورئ. او د بده مرغه نه زموږ چې کوم د کلتور او د ژوند جواک ډېرې مهمې داسې برخې وي چې په هغې کې به زموږ زنانه راغونډېدلې یا به نارینه هغه ته راغونډېدله، نو هغه څیزونه اړخونه زمونږ د اجتماعي حافظې نه روان دي هیریږي. موږ له کوشش دا پکار دی چې دا ګودرونه چې کوم دا د هغه دوره زمونږ سره یو کلتوري اساسه وه چې کله د کویانو رواج دلته کې نه و یا دلته بجلي نه وه یا دلته کوم چې مشیني موټرې دي د هغې دود نه و، نو زمونږ زنانه چې کوم دی ډېرې په حیا او پرده کې دا به راتللې او دی ګودر ته به راغونډېدلې. د کلي د سیمې د چاپېرچل نه به زنانو ځانونه خبرولو. دغه رنګې د فولکلور یو لویه برخه چې کوم د ولسي ادب دی کومه ټپه ده، نو هغه هم په یو لوی شمېر باندې د ګودر په دې غاړه باندې تخلیق شوې ده. لکه که زه د هغې یو ذکر وکړم نو وایي د ګودر هر بوټی دارو دی، د ګودر هر بوټی دارو دی، پې لګېدلي دي د جونو پلونه. نو دا ګودر چې کوم دی دا زمونږ هغه د تاریخي حافظې یوه برخه وه او په دې کې تاسو نن سبا ګورئ چې دا د باجوړ زما په خیل دا به په هغه آبادو ځایونو کې چې د دې سره سره چې د ګودر هغه شکل ختم شوی، ضرورت یې ختم شوی دی. او دا چیناران دي، د دې سیمې دا ځوانان دي، زمونږ یو خواست دی د حکومتي ادارې خو په خپل ځای کار کوي یا نه کار نه کوي، په کلتور باندې خو د هغې هغه فوکس ختم دی. او کلتور صرف دې ته ویل شوی چې صرف د کرکټ میچ جوړ کړو یا یې ختم کړه. د کلتور مهم اړخونه دا دي. د ځوانانو نه زموږ د دې سیمې د وطن به دا خواست انشاءالله ما سره دې وخت شاه نصیر خان ملګری د زموږ 22 حلقې امیدوار ناست دی په قامي اسمبلۍ زره دقیقه وړاندې انتخاب ته په 21 تاریخ که موقع موږ له په لاس باندې راله، نو زموږ سوچ دا دی چې کوم منشور دی چې داسې کلتوري ځایونه دي، ګودرونه دي، د جرګو مرکزونه مهم، د سیلګرۍ مهم مرکزونه، دا به موږ په دې شکل کې آباد ساتو، ودان به ساتو. په دې کې به بیا موږ جرګې کوو، سټډي سرکلې به کوو، مجلسونه به کوو. د دې سیمې ځوانانو ته زموږ دا خواست دا دی چې د دې سره موږ انشاءالله پوره مرسته به هم ستاسو څه په دې کې کوو. خو د ګودر دا شکل چې راکم دلته کې دی دا ډېر ښکلې ننداره ده، ډېر پرسکون چاپېرچل دی دلته کې، یو ښکلا ده، یو حسن دی، یو اطمینان دی. لکه کاظم خان شیدا وی شیدا واستوه ښایسته اشعار له هنده او اطمینان نیسي د زړه آسیا په کوه کې. دا د ګودر تسلسل به د غر په لمن کې و. نو شاید غرونه دي، غرونه او د معدنیاتو وسایلو ډک دي، خو زموږ د معدنیاتو اختیار هم نشته، د دې قام په ګټه باندې زمرود هم نه راځي. نو دا ځایونه د کلتور اړخونه زموږ د ځوانانو ذمهواري جوړېږي چې کم از کم په خپله هڅه باندې موږ دا په خپل اصلي شکل کې وساتو او د دې سره سره نور داسې اړخونه د کلتور شته د هغې لپاره به هم کار کوو. خو دغه یو مهمه خبره وه چې ګودر زموږ د حافظې نه ووتو. د ګودر سره ډېر ولسي ادب، ډیر نومونه داسې یو چې د ګودر سره مخصوص و، هغه هم زموږ نه پیرېدو دي. کم از کم موږ لره دغه کلتور تاریخي برخه چې کوم ده یاده ساتل پکار دي. ډېره مننه.